فلاح څه ته ویلی شي؟ فلاح پوره کامیابی ته ویلی شي چې انسان ته څومره نقصانات او څومره چې کوم دی ناکامي څومره پریشانۍ دا مخې ته راځي د هغې نه الله بچ کړي او څومره خوشحالۍ دي څومره نعمتونه دي هغه ورته الله ورکړي دې کس دې ته چې کوم دی کامیابي ویلی شي. نو دنیا کې چې یو کس متقي نو چې د څومره نقصاناتو نه څومره مصیبتونو او پریشانونو نه د بچ کېدل ممکن دي په دنیا کې نو د هغې نه به الله بچ کړي او چې د کومو نه ممکن نه دي نو هغه جدا خبره ده او چې څومره خوشحاله او څومره چې کوم دی کامیابی دته په دنیا کې میلاوېدل ممکن وي نو هغه به ورته الله ورکوي او چې کوم ممکن نه وي خامخا مصیبت ورته دنیا کې رسي. یو سړی د خامخا به چې کوم دی پلار وفات کېږي ورور به وفات کېږي رشته دارو کې به څوک وفات کېږي تکلیف په ورته بشري تقاضا د خامخا ور رسي. نو چې دنیا کې څومره خوشحاله دته ممکن دي نو الله به ورته ورکوي او چې څومره د غم نه او د مصیبت نه بچ کېدل ممکن دي نو دنیا کې به الله دومره چې کوم دی بچ ساتي او په آخرت کې به الله رب العزت ته هر قسم غم هر قسم مصیبت هر قسم پریشانی نه بچ ساتي او په آخرت کې به الله رب العزت ته هر قسم نعمتونه هر قسم خوشاله دا ورکړي. فلاح دې ته ویل شي. نو دا مخې ته د مؤمنانو د متقیانو ذکر وشو او د هغې صفات ذکر شو وروسته پسې الله رب العزت نتیجه ذکر کړه چې دا خلک د نتیجې په اعتبار سره د الله رب العزت طرف نه په هدایت باندې دي او دا خلک چې کوم دی پورا کامیاب. اوس به د دوو آیاتونو کې الله رب العزت د سوچه کافرانو ذکر کړی دی او د دوو آیاتونو نه وروسته په 14 آیاتونو کې د منافقینو ذکر چې کوم دی را روان دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امت په باره کې ډیر زیات فکرمند او د نبی علیه السلام د زړه خواهش دا و چې زما ټول امتیان د جهنم نه بچ شي او زما ټول امتیان د جنت ته تلو والا جوړ شي. یو يهودي جنازه چې کوم دی روانه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل سترګو کې اوخ کراله وی زما د یو امتی دا جهنم طرف ته لاړ. خلکو ته حضرت دا خو يهودي دی. نبی علیه السلام او فرمایل بالکل دا يهودي دی خدا يهودي دی خو زما امتی زه په دې باندې فکرمند یم او غمجن یم او پریشان یم چې کاش د کلمه ویلې وي اسلامي قبول کړی وي الله جنت ته کوم دی داخل کړي. نو نبی علیه السلام به هر ټیم په دې فکر کې وو په دې سوچ کې وو چې زما ټول امتیانو ته اسلام قبول کړي او دی الله جنت ته تلو ولا جوړ کړي د جهنم نه بچ کړي. نو په دې آیاتونو کې الله رب العزت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکړي